बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا تیلی چپړه کې د تیلی د علاقې خلک جمع شو دی، کم چې احتجاج کوي چې یو هفته پهله چې کوم باران شوی و هغې د وجې تیلی روډ 8 ورځو نه بند دی، او یو غڼه چوکیدار صاحب او بلې غڼه ډي سي صاحب اعلان کوي چې ما شاول راولېږه، ولې اوسه پورې نه شاول راغلی دی، نه بلډوزر راغلی دی، نه هېڅ شی نه دی راغلی. او هغې نه علاوه په فیسبوک باندې خلک د هغو شکریاګانې هم ادا کوي چې ستاسو شکریا تاسو زموږ روډ آزاد کړ، ولې اوسه پورې خو موږ خپل په علاقه کې نه شاول ولید، نه بلډوزر ولید، نه ټیکټر ولید. یو مریض و هغه ورځ تقریبا 2 ورځو پهله خبره ده، کم چې خلکو دلته نه په کټ باندې اوچت کړ دی او بیل دی شنګلی باندې پورې پیادل، نو څومره مشکله کوي. دا خو زه هغه افسرانو ته ویم تاسو راشئ دلته وګورئ په خپله، نو تاسو ته به پته ولګي. اوس زه د دې خلکو نه معلومات کوم چې دوی څه وایي. قاري صاحب تاسو د روډ باره کې څه ویل غواړئ؟ ټول نه مخکې خو چې دی نو مونږ دا ویل غواړو چې نن څنګه چې تا وویل چې 8 ورځې هفته مخکې باران ودرېدل دی، او د هغه باران سره چې دی نو زمونږ دا روډ متاثره شوی دی، د کنډو نه په کته روډ بالکل تباه دی، بالکل سره ونشته د ګاړو د تلو راتلو. مریض چې دی نو هغې ډېر تکلیفات دي مونږ ته، او هغه ورځ یو مریض و څنګه چې تا خبره وکړه هغه مونږ دې ځنه پیادل چې دی نو پورته بیل دی. اوس راشن بالکل ختم شوی دی، کورونو کې راشن نشته، خلک د لوږې نه هلاکېږي، تکلیفات ډېر زیات دي. زمونږ څوک تپوس نه کوي. د الیکشن په دوران کې چې دی نو خلک راشي دلته کې او غټې غټې دعوې کوي، ولې نن چې دی نو لکه په مونږ باندې دومره تکلیف دی، زمونږ ښار سره هسپتال سره رابطه بالکل چې دی نو منقطع شوې ده، او زمونږ څوک تپوس نه کوي. ګاډي زمونږ محصور دي، په علاقه کې ګاډي ولاړ دي، خلک ټول محصور دي، کته نه چې زمونږ چکر روډ هم بند دی، د بره روډ هم بند دی، نو ډېر تکلیف دی مونږ ته. دا خلک را جمع شوی دی او مونږ کورونو کې راشن نشته، راشن ختم شوی دی، خلک په ناره باندې وده کېږي، څوک چاول خوري، په دوکانونو کې څه شی هم نشته. د نورو مشرانو هم تپوسونه وکړئ، دوی د خپل حالات شاول راځي، سبا شاول راځي، په کته علاقې مخېته کړي دي، او تیلی چې دی نو بالکل هېر کړی دی، مونږ یې بالکل هېر کړي وو. نو زمونږ دا خاص دی ډي سي صاحب ته، نور متعلقه چې کوم ډپارټ دي چې مونږ ته زر ته زر د شاول د ټریکټر کار نه دی، شاول دی راولېږي او زمونږ د روډ ډبې رغښتي دي بالکل، چې مکمل کار دلته وکړي او زمونږ دا روډ برابر شي. نو دغه لپاره د خلک را جمع شوي. شکریہ قاری صاحب. کاکا تاسو وایئ روډ باره کې؟ روډ باره کې دغه وایي چې وایي خلک علاقې کې زموږ سینیر افسران چې کوم دي دا کم ځای کې دي، کم ځای ودرېدي دي، د څه شي دعوې کوي. د دویمه ورځ په دروغو باندې اطلاع راځي چې وایي اکسیویټر راغی او بل شی راغی، کم ځای کې مونږ له وایي زموږ کوم دغه دی هغه د راپاسې مونږ دا روډ خلک محصور دی ټول. ماما تاسو کور کې راشن شته؟ راشن شته ستا کور کې؟ کوم ځای مونږ دا شان درېیمه ورځ ده، درېیمه ورځ ده دغه شان انتظار باندې یو، یعنې د روډ بند دی، ګاډي بند دي، او دوکانونو کې څه شی نشته، څه چل